اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، ایوا مهمه مسله تاسو ذکر کوم هغه خونی حواله سره د مخکیا څو کلیپونه دی حواله سره مو وکړل د حقوقو حواله سره. کسا خونی کې ننه یو پلار وی و مور وی نیکو انیا زمان نونی خزا بچی المسی دا مختلف دین ایوا خونه جوړیږي. خود داغه خونه څه جوړیږي بچیونه المسیونه په کور دی دخ کې څه کوم غوړي و خاص زندگی کو اسلامی کوم حقوق دی هغه مو مد نظر وساتو. پلور یا وساتی، مور یا وساتی، انیونی کې یا وساتی، المسی نونی زمان خزا میړه د ټول مد نظر وساتی. نو بیا مو ویل شو چې د خونه اسلامی دی، دغه خونه قرآنی خونه دی، دغه کې قرآن حاکم دی، دغه باندې قرآن حکومت دی. هم ایوی خزی تا پکار دی چه آغا دس اسباب فراهم نکی چه شوهر ازار ازیاد کی. هم شوهر تا پکار دی خز ازار ازیاد نکی. اسلامی کم احکاماتی آغا زون بندی لاگو کی اپلائی کی. بچه او تا پکار دی پلار حوالی سا، پلار تا پکار دی بچه او حوالی سا. دا ایو بلنا گلی کوالا دعوی کوالا دی په ځای په کار دا دی چې زه سترګې وړم چې آیا ما ځان اسلام اپلای کړی دی، ما د قرآن حکمونه ما منلی چې زه پلار یم. هغه زوی چې ګیلې کوي هغه یې لږ سترګې وړي چې ما د اسلام حکمونه د قرآن حکمونه ځان باندې اپلای کړي دي. دغه ښځه چې شوهر نه ګیله کوي دا یې لږ وکسي چې ما یې هغه کوم اسلام ماته شوهر حوالې سره هغه شی نه ما منلی دي. شوهر چې ښځې نه ګیله کوي په کار دی د شوهر نه لږ سترګې وړي چې دغې ښځې حوالې سره اسلامي احکام ما عمل ور باندې کړی دی که نه دی کړی، ما ور باندې عمل کړی دی که نه دی کړی. په کار دی دایه لږې سترګې وغړوي. نن سیواخونه ټوټ بوټ شکار کیږي د اختلاف د تفریقې د بګړې د جنګ د جګړې د ازار و اذیت و حسد و بغض د عدالت شکار کیږي چې عدالت ته لوړ شي او باندې شکایت وکړي. هغه دا څه هر سړی خپل اسلامي احکامو باندې عمل نه کوي. کسا زه دلته یوه ډېره مهمه حساسه مسله ذکر کوم. نه یو وړکي ما ته فون کړی دی چې مثلا ما مور دی ما کور ولا ازار اذیت کوي، و زه چی وکړم دغې مور سره؟ کسا ته یوه مور یې، ته که غواړې چې تا زوی خوشحال وي ته پکار دی هغه ننګور سره ښه سلوک وکړي، ښه رفتار ورسره وکړي، ښه رویه ورسره وکړي. لکه څنګه خپله لور ته برداشت کوي، تحمل یې کوي، ښه یې ساتي. که هغه بده لور دی، هغه بد اخلاقی ویلی نوی، ته څه کله هغه تحمل کوای شي، هغه برداشت کوای شي. نه پکار دا دی چې اندی شان سره ته دغه ننګوره بیا برداشت که، دوایا بیا تحمل که، دوایا بیا څه دی پردی مه ګڼه، دوایا تو خپل خونی حصه دی. ته دغې خبرې ته ویلې سوچ نه کوي چې دغه ښځه دیماسې اما زوی پسې مور و پلار خپل پرېښلله، وړونه خویندې دا ټول یې پرېښه، یو فیملی خاندان یو کلی یې پرېښه، ما خونې ته راغلله. پکار دی ته لور نظر ورته وکړه، بیا به دغې خونې کې رونق د بهشت هغه خوشبویي به راشي. بیا دغې ښځې ته پکار دی چې ځینې وخت کې ته د خپل خوښې اسخر دی دا برداشت که، تحمل یې که، داسې ته قدم کېږدوه. دغې خونې کې پلار ته پکار دی چې یو مساوات نگاه سره سترګې وغړوي چې ځینې وخت کې هغه یو سایډ مخه دي. مثلا لور ورته راغلله شکایت یې ورته وکړلو زوی خلاف، هغه واده کړی دی، هغه زوی څه د خپلې ښځې ته مثلا تحفې کې یو سپری یو بل شی راوړلو، دغه لور سې پلار ته هغې کې څه وایي، هغه پلار یې دې خلاف اکساو کې پاسې کې، ها دغه بیا خونې نه اوسي وباسي. یا ورته وایي پلار ورته وایي چې که دغې ښځې ته د طلاق ویر کو ښه په ښه که نیمه خونې نه اوس. دا یو ډکټیټرشپ نظام به خونې کې جوړېږي. بیا اندیشان سره اسلام دغه زمن و حوالی سره هم د مساوات د عدالت کول دی. حتی دغه د پورې چې تا یو بچی چاپ کو د بل د پرېښللو ته بیا ګناهګار شوي. تا سره دا ټوله په کار دی برابر وي. هغه معذور بچی دی، هغه کمزوری دی، هغه سرعت حوالی سره هیڅ نه دی، قاد حوالی سره هیڅ نه دی. تا سره اسلام په کار دی معیار وي. هغه اسلام بنیاد سره دغې خونې باندې تا نظیر وي په کار دی. د خونې کمیابیش طرف ته راوځي. ځینې وخت کې افسوس خبره دی چې بیا پلار وي، نن دا پلار نه وي، زوی خپل هغه سره ننګور سره به خوشحال نشي لیدای.
اندیشان سره بیا دغې خوښې ته پکار دی دغ ښځې ته پکار دی دغ زوی ته پکار دی چې دا ټوله اول خپل خپل ګریوان کې سترګې وغړوي بل نه شکایت بل نه ګیله بل نه دعوا هغه نه مخکې ځان انسان دعوا وکړي ځان انسان هغه کې محاسبه کړي خپل ځان حساب کتاب وکړي بیا انسان کامیابي کړي بیا انسان یوه حقیقت ته ورسي زه څه کله بل نه شکایت کوم زه څه کله بل ته ګوته سیخوم په کور دی اول زه ځان وکسم چې آیا زه صحیح مسلمان یم که نه یم داسې منبر ته خیژم دنیا کسانو ته نصیحت کوم ځان ته خوا سترګې وغړم چې آیا زه هغه شی یم قرآن یی اتأمرون الناس وتنسون انفسکم خلکو ته خو د نیکۍ حکمونه کوئ خو ځانونه مو په ویر کړي دي لم تقولون ما لا تفعلون ویلې هغه خبره کوئ چې خپل اعمال ورباندې نه کوئ بل ته نیکه خبره کوي په کور د هغه نیکه خبره تو کې موجوده وي ته څه بل ته نیکه خبره ژبې سره کوي په کور دی اعمال سره یې ورته وکړي ته څه بل ته چې درویغ مه کوه په کور دی ته درویغ نه کوې ته څه بل ته چې ښه کوه په کور دی ته ښه کوې دې سره به یو رونق یو بهترین ماحول د بهشت هغه خونې کې راشي چې هغې خونې کې عدالت دی هغې خونې کې انصاف دی هغې خونې کې مساوات دی هغې خونې کې د انساني اقدارو د اسلامي اقدارو د قرآني اقدارو ویلیو موجوده وي حفاظات موجود وي یو بل خیال موجود وي یو بل تعریف کوله اسلامی بنیاد باندې وي چېرې ته په غلطې ته په غلطې یا ته صحیح یا ته صحیح د په کور د اسلام بنیاد باندې وي یا زه صحیح یم ته نه یې صحیح دا یا په کور د اسلامي بنیاد باندې وکړي سوای اسلام ویلي دي که ته د خپله طرفه یې تشینه مهم دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین